پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره زیات محبت کوونکي څوک دي؟ لکه زیاته مینه د پیغمبر سره څوک ساتي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای زما په امت کې زما سره د مینه او محبت ته چا سیواره. د دې نه مخکې تاسو یو وړه واقعه بیانوم. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه پرده وکړه او رحلت یې وکړه، وفات شو، نو بلال رضی الله تعالی عنہ هم لاړ. ډیر وخت وروسته بلال رضی الله تعالی عنہ واپس راغی مدینه منورې ته. نو چې کله مدینه منورې ته راغی نو به دلته و دغه نه وروسته به وخت تیر کو به بیمار شو، حالت ته ضعف ته ورسېد، کمزوری شوی مو. نو داسې حالت و داسې بیماری و چې د هغې نه بلال رضی الله عنه وفات کېده. نو سر ته ښځه ناسته وه او کومه کور والی وه، بیبي وه. هغه وی وا حزناه، څه افسوس دی زما لپاره، زه به یوازې پاتې شم. بلال رضی الله تعالی عنه دا په حالت د وفات کې و، حالت د مرګ کې و. په دغه وخت کې مې وی زما دپاره څومره د خوشحالۍ خبره ده، غدن القی الاحبته، سبا به زه د خپل محبوب سره محمد صلی الله علیه وسلم و حزبه او د هغې ملګرو سره سبا ملاقات کوم. دا د بلال رضی الله تعالی عنه په مرګ وخت کې هم دا شوق و چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاویږم. د دې واقعې د لاندې لیکلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي زما په امت کې داسې خلک دی چې هغه زما نه وروسته راځي، زه یې لیدلی نه یم، خو وروسته به پیدا کېږي. د قیامت ورځ پورې به دا خلک را پیدا کېږي، راځي به، زه به یې لیدلی نه یم، په ما باندې به ایمان راوړي. دغرنګې دوزخ پې لیدلی نه یم، په دوزخ باندې به ایمان وي. دغرنګې جنت پې لیدلی نه یم، په جنت باندې به ایمان وي. په هر شي باندې به ایمان راوړی. د دغه خلکو به زما سره دومره مینه او محبت وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو طرف ته که اهل شي، بل طرف ته پیسې شي، بل طرف ته دنیا شي، دنیا اهل دغه رنګې هر څه یو طرف ته که او زما ملاقات دا بل طرف ته که، او دغه امتي چې زه یې لیدلی نه یم ده ته ووایه چې ستا کوم یو شی خوښ دی، نو وایي دا زما امتي وي، دا پیسې مال اهل و عیال به پرېږدي او زما ملاقات په پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خوښ کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کم خلک چې وروسته راځي او لیدلی نه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته ورونه ویلي، صحابه تشریف فرماو ناسو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زما ورونه باسې وکړو، زما ورونه به راځي. صحابه وفرمایل یا رسول الله موږ دې ورونه یو که نه، موږ ستا ورونه یو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل انتم اصحابي، تاسو زما صحابه یې، تاسو زما ملګري یې، ورونه زما هغه دي چې کوم وروسته به راځي او زه یې لیدلی نه یم. نو د دې خلکو د دې امتیانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر زیات مینه او محبت دی. دې وجې نه